الرحمن الرحیم یو ډېره زیاته ضروري خبره ده چې نن زه په هغې باندې تاسو ته مخاطب یم. یو 3 ورځې وړاندې په ملاکه یونیورسټي کې د جرنالیزم ډپارټمنټ یو سټوډنټ موسی خان بای د اپر دیر هغه روډ اکسیډنټ وشو، په هغې کې شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. منګه د موسی خان په شهادت باندې د هغه په مرګ باندې د دلی غمزدګۍ او د خفګان اظهار کو او د هغوی د خاندان سره منګه په دې غم کې شرکت کو، په دې غم کې د هغوی سره شریکو، د مسلمان په حیثیت باندې هم او د یو پښتون په حیثیت باندې هم. او موږ دعا کو چې الله رب العالمین د موسی خان څومره تقصیرات دغه نه شوي دي، څومره لغزشات دغه نه شوي دي، الله رب العالمین دې په هغوی باندې د عفو قلم راکاږي او د هغوی تقصیرات الله تعالی معاف کړي. خو حقیقت دا دی چې زه د خپل وروڼو خویندو سره نن مخاطب یم په کوم اهم موضوع باندې. هغه دا ده چې کله نه موسی خان بای وفات شو، د موسی خان بای د وفات نفس خلکو دی واقعي له یو بل رنګ ورکو. زما سره د هغې ارګومنټس دي، دلایل دي چې کله موسی خان بای وفات شو او په هغه امبولینس کې د هغه لاش او د هغه میت پروت دی، د هغه یو دوست دی او ملګری دی شاهکار عثمان خیل په نوم باندې، او هغه په ویډیو کې چغې وي، هغه بالکل په بکو بکو باندې جاړي او دا आवाज کوي چې موسی خان ځکه مړ شو چې هغه ته په هسپتال کې په ICU کې بیډ میلاو نه شو او د ډاکټرانو د غفلت د وجې نه او د هاسپټل د غفلت د وجې نه دغه ډیت واقع شو، هغه وفات شو او هغه چغې والي او دا ویډیو آن ریکارډ ده. او ظاهره خبره ده چې همدغه وجه وه چې دغه روډ اکسیډنټ وشو، د هغې نه پس هغه لاړو او هسپتال کې هغه ته پراپر ټریټمنټ میلاو نه شو او د تقدیر خبره هم هغه وفات شو. د هغې نه وروسته څه وشو، د هغې نه ما تاسو ټول خبر یو. یو خو د هغه د قتل د کم کیس دی د ملاکه یونیورسټي سره ولګولی شو، دا هم ماته زیاتې ښکاره کېږي. خو د هغې نه وروستو 2 ورځې پس او 3 ورځې پس مسلسل هغه له یو بل رنګ داسې ورکړلی شو چې دا رباب او منګی او دارنګې کم چې د لهوې او دارنګې د فضولیاتو چې کم آلات دي هغه پروموټ کړلی شول. بلکې پرون چې کم سټرایک دی نو په هغې کې باقاعده ملګري راغلی دي او سټرایک یې کړی دی او ځان سره ربابونه ښودلی دي. او په کار خو دا و چې موږ د مرګ نه پس موږ د غم اظهار کړی وی، موږ دغه فاتحه خواني کړی وی، موږ د هغه دپاره تلاوتونه کړی وی، دعاګانې هم کړی وی، موږ د هغې نه پس رباب کلچر، موسیقي کلچر، میوزیک کلچر پروموټ کو. په دې خبره باندې زه د خپلو وروڼو د خویندو سره مخاطب یم نن. هغه دا ده چې دې له غلط رنګ مه ورکوئ. امام مالک رحمه الله فرمایي چې لحوم العلماء مسمومة من شمها مرضا. د علماو غوښې چې دي دا زهر الود دي، او چا چې دا بوی کړي دي دا بیماران شوي دي دا تباه برباد شوي دي. د دې په اړ کې ځکه چې هلته یو ایشو داسې روانه وه چې دا کم الک دی موسی خان چې دا د یونیورسټۍ نه په دې وجه باندې ایستلی شوی دی چې د یونیورسټۍ ته رباب راوړو او په دې وجه باندې هغه روکاو شوی دی چې ته رباب مه راوړه، او دا د هغه د ډیت یو قسم سبب خلک وایي. زه دې سره داسې اتفاق نه کوم چې څه شوي دي، ځکه د یونیورسټۍ د اندرون نه زه نه یم خبر چې څه صورتحال دی. زه اورال خبره کوم هغه دا ده چې موسی خان په څه باندې د یونیورسټۍ نه ایستلی شوی دی، شوکازو ته میلاو شوی دی، او یا یونیورسټۍ لرې کړی دی، پرووسټ په هغې کې انوال دی، او یا پکې د ډپارټمنټ چیرمین انوال دی. هغه خبرې هغه صوبایي حکومت په هغې باندې زما په خیال باندې سپیکر صاحبو خبره کړې ده او د هغوی سسپینشن شوی دی او د هغې انکوایري روانه دی. انشاءالله تعالی دود کا دود پانی کا پانی مخې ته به راشي. خو کله چې دا واقعه وشوله د رباب داسې ډیفنس وشو چې زه ستاسو مخکې یو عکس ږدمه، دا ما داسې لیکلی دی چې یو هلک دی د رباب او دارنګې د موسیقي او د میوزیک په حمایت کې هغه دومره لرې لاړو چې ملا یې ټارګېټ کو، عالم یې ټارګېټ کو، دین یې ټارګېټ کو، اسلام یې ټارګېټ کو، قرآن یې ټارګېټ کو. څه وایي ما عکسونه د رباب سره اپلوډ کړل. دا هغه شعر دی، تاسو وګورئ، دا مسلمان دی، دا پښتون دی. موږ د موسی خان په قتل باندې بالکل خفه یو، موږ د هغه په مرګ باندې خفه یو، خو د دې په اړ کې موږ چرتم د رباب او دارنګې د موسیقي او دارنګې د میوزیک آلات چرتم نه سپورټ کو، بلکې موږ به د دې لاس به نیسو، لار به نیسو. دا ځوان څه وایي، دا د پښتنې مور راوړی بچی دی، وایي ما عکسونه د رباب سره اپلوډ کړل، د مولا نه پرې ابۍ مټیزه لاړه. انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. دا زم ویم او ټول مسلمانان یې وایي. هغه دا ده چې د دې په اړ کې میوزیک کلچر او رباب کلچر او دا ثقافت د پښتنو چې د اسلام ثقافت هغه دومره بدنام شو چې نن هغه د عالم مور یاده کړله. مور خو که زه یم، که دا مور د سپي ولې نه وي، دا که د غواو ګډې بیزې ولې دا محترمه ده، دا که د هندو ولې نه ده، دا که د سیک ولې نه ده، دا که د انګریز ولې نه ده، بیا د یو عالم مور یادول په داسې الفاظو باندې.
زه به څنګه ستا سره همدردي وکم چې ته عالم داسې یادې په دې خبره ځان پوهول غواړي پښتنو واورئ کم خلک چې هغه مولا ټارګټ کوي کم خلک چې عالم ټارګټ کوي دا بنیادي تر باندې د دین دشمن دی خو هغه د دین دشمني ښکاره نشي کولی او د دې په اړه کې هغه مولا او عالم او مدرسه او دا پټکي او دا څیزونه یادي دا په اصل کې د اسلامي شاعر مذاق وړوي تر دین دشمن دی په دې بنیاد باندې دا یو لابینګ روان دی دا یو سوچا سمجا منصوبه ده د یونیورسيټیز د کالجز د سکولز د مدارس او د عام معاشري د سیول سوسایټي څومره چې مسلمانان دي دا غو تر خبره کومه چې دا یو سوچ ډیولپ کول غواړي رباب دی منګي دی یا ستار دی دا کالج تړل دا یو سوچ دی په شابه یو غټه فلسفه ده تاسو وکتل چې یو څو ورځې وړاندې د سوات په یونیورسټۍ کې یو الګ دی هغه د جنکو جامع چولې دی د هغې سره د کالج پروفیسر یو ځای ډانس کوي ولې کوي په دې نږدې کالج کې دا کار وشو په ملاک یونیورسټۍ کې مخکې داسې کارونه شوي دي مسلسل داسې اکټیویټیز روان دي او په دې طریقه باندې پښتون معاشره او پښتون کلچر تباہ او برباد کول غواړي نن یو خبره کیږي رباب او میوزیک او دارنګي غانې بجانې دا د پښتون ثقافت ته چرتم د پښتون ثقافت نه من د رباب په اړه کې معلومات کول چې رباب بنیادی تر باندې د رسیکانو ایجاد دی دا د ګورونانک ایجاد دی د پښتنو ایجاد نه دی دا غي نورستو بیا پښتنو ته افغان ته نقل شوی دی او بیا پښتنو دا شروع کړی دی دا زمونږ چرتم ثقافت نه دی پښتون ثقافت پښتانه من حسل قوم مسلمانان دي زه دا خبره کلیم کوم دا خبره په داوی سره کوم چې پښتانه ټول په ټول مسلمانان دي بای برت په پښتون کې هندو نشتا په پښتون کې عیسائی نشتا په پښتون کې يهودي نشتا په پښتون کې سیک نشتا بلکې پښتانه ټول په ټول مسلمانان دي الحمدلله لا ذالک په دې وجبانه زه دا خبره کوم چې پښتنو رایښ شي او نن د رباب او د منګي او د ستار او د دې سيزونو د بیم د باجې د حفظ د پاره د کم خلک چې راوتلي د پښتون کلچر د پښتون ثقافت تحفظ نه کوي بلکې بنیادی تر باندې د دین مذاق وړاوي دا غي نورستو یو بل ډیبیټ شروع شو بحث شروع شو دا خبر زکول غواړم غدا دا چې خلک وایي چې په اسلام کې خو رباب حرام نه دی په اسلام کې خو غانه بجانه حرام نه ده په اسلام کې خو سندري مندري ویل حرام نه دي او د دې مولیانو درو خلکو ته ویلي دي او ضعیف احادیث جوړ کړی د ځان د خبره کړی د په قران کې دا مسله نشته ما ته پرون چا د ډاکټر فاروق سے ویډیو راولېګله ډاکټر فاروق مرحوم یو ډېر لوی سکالر سره هغه وایي چې کله یو شی حرامي دا غي ذکر په قران کریم کې وکړ دی د غانو بجانو د رباب ستار ذکر چون کې په قران کې نشته دی په دیو جبانه دا حرام نه دي دویمه داوی دا کړی دا چې کوم احادیثو کې د حرمت راغلي دا هغه دلایل ټول کمزوري دي او صرف په دې باب کې یو حدیث صحیح دی د بخاری شریف هغه کلم کړی د بستاسو مخ کې وېما او دا غي باره کې خبره کړی دا چې دا غي نه د حرمت نه معلومیږي زه ټول مخ کې ډاکټر فاروق سے په دې خبره باندې هم خبرو کوم او نن سبا چې کم نام نه هات سکالران دی هغه کوم خبره کوي او د غانو بجانو ډیفنس کوي د میوزیک کلچر او دارنګي د موسیقي تحفظ کوي هغه ته زوی متا سو قران کریم کولاو کوي قران کریم کې سورۃ لقمان علیه الصلوۃ والسلام آیت نمبر 6 پاکي سوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین بعض خلک د سیدی چې دا لهو الحديث اخلي ګنده خبرې او فزول خبرې بکواسیات اخلي په پیسو باندې چې خلک د الله د لار نه بغیر د علم نه واړي او دا په خندا باندې نيسي له الحديث څه دی یقینا فاروق سے کوم خبره کوي چې قران کریم کې د غانو بجان نوم نه راغسته شوی موسیقي اردو لفظ په قران کې نشته غانو بجان اردو لفظ په قران کې نشته میوزیک د انګریزي لفظ په قران کې نشته خو له الحديث شته قران کریم کې جزئیات نه قران کریم کې کلیات ذکر شوی دي راځي ګورو چې د له الحديث ترجمه چا کړی دا مو ته به نه کو د صحابه کرامو نه ګورو زما مخه ته بخاری شریف شرح فتح الباری پرته ده داغه سره زما سره دا کتاب د مصنف د ابن ابي شيبه ابن کثیر مظهری او قرطبی دا درې تفاسیر دو د حدیثو کتابونه چې پاغي کې حضرت سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه درې ځل قسم کړی درې ځل قسم مصنف د ابن ابي شيبه دا خبره کوي درې ځل قسم کړی دی چې د له الحديث نه غاني بجاني مراد دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه درې ځل قسم کوي چې له الحديث نه مراد غاني بجاني دي دا رای د عکرمه دا مصنف ابن ابي شيبه دا روایت نقل کړی د امام عکرمه وی چې زما دي قسم دي نه غاني بجاني مراد دي سعید بن جبیر امام مجاهد امام مکحول عمرو بن شعیب علي بن خزیمه ابن کثیر مظهری قرطبی وی د دې اصحاب رای امدادا چې د له الحديث نه مراد غاني بجاني دي نو بل پرس کته وی چې د له الحديث نه غاني بجاني نه دي مراد میوزیک ته نه دي مراد موسیقي ته نه ده مراد د له الحديث موږ تاسو مصداق راوخای کوم چې نام نه هات کالران دي نن سبا غوي ځان د اسلام وکیلان جوړ کړی دی وی د دې نه مراد قران کې د موسیقي حرمت نه راغله یو خبره ده د دین علاوه تاسو مخ کې یو حدیث وی ما چې د بخاری شریفو د کتاب الاشربه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغیر اسمه دا باب دی د تاسو کته شي
د فتح الباری په حواله باندې زویم باب دی په بیان د هغه حدیث کې چې راغلی دی دغه چا په باره کې چې هغه شراب حرام ګڼي او هغې له بل نوم ورکوي هغې له څه بل ډرنکینګ او مختلف نومونه ول ورکوي او دې ته شراب نه وایي وایي دغې خلکو په باره کې حدیث دی دا اوږد حدیث دی د حضرت ابو مالک اشعري رضی الله عنه هغه وایي چې والله ما کذبني سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقولو دا حدیث ته سند ما پرېښودو ځکه د بخاري سند څوک نه ذکر کوي لیکونن من امتي اقوام نوجوانانو دا واوري دا حدیث په غور باندې خلک تاسو ګمراه کوي کدا جاوید غامیدی دی او کدا انجینیر علی مرزا دی او کدا نام نهاد نور سکالران دي او کدا ډاکټر فاروق مرحوم دی دا غوي خبره قطعا غلطی دي ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف دا حدیث دی زر دی چې زما په امت کې بس خلک را پیدا شي غامیدی برا پیدا شي انجینیر مرزا برا پیدا شي ډاکټر فاروق برا پیدا شي نام نهاد سکالران برا پیدا شي سبا کوي یستحلون الحر والحریر زنا ته بم حلال وي او ریخم ته بم حلال وي زنا بم حلالي ریخم بم حلالي والخمر شراب بم حلالي والمعازف او معازف به هم حرامي راځي چې معازف ګورو معازف څه ته ویل کیږي د معازف تشریح مستاسو مخ کې ز ذکر کومه د معازف په باره کې دا علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دي چې معازف څه ته ویل کیږي وای د معازف معنا د آلات الملاهی هغه آلات او د هغه سیدونو چې خلق د الله د ذکر نه غافل کی په غفلت کې خلق اچي یو ځای کې ناس ته ګنټي تیری شي شپه تیر شي ورځ تیر شي منځونه قضا کی او درز درو د غان بجانه د تمبل دی او میوزیک دی او غان بجانه د بیم باجه د ستار دی او رباب دی او منګي داسې زونه دي آلات الملاهی یو خبره امام قرطبی رحم الله فرمایدنه غنا مراد ده ټنګ ټکور ته مراد ده ټنګ ټکور ته مراد ده ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمایي چې علماوی چې آلات اللهو ته مراد دي دا د لهو د غب شپ د لوبو دا شی دا ټول دینه مراد دي او سلورم نمبر معنی کړل اصوات الملاهی دا کم چې د غفلت سيزونه دي د دې د اوازونه د ستار او د بیم باجه د اوازونه د ته مراد دي او پنځم نمبر معنی کړل دفوف تمبلونه ته مراد دي تمبلونه دا سيزونه ته مراد دي دا د معازف معنا ده یعنی داسې خلک براشي چې دا خلک به د قیامت ته نږدې هغوی به معازف او دارنګې د آلات سرود او د ټنګ ټکور آلات چې څومره دي هغې ته به دي جایز او ته حلال به ورته وایي په دې بنیاد باندې عزتمندو زه دا خبره کومه چې دا صحیح حدیث کې راغلی د بخاري شریف په باره کې دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده او زمونږ فکر دی او داعیه ده چې دا اصح الکتب بعد کتاب الله د الله د کتاب نه په صحیح کتاب دی او په هغې کې دا خبر راغله او بیا په دې حدیث کې اخو اوږد حدیث ته په آخر کې څه وایي چې ویمسخ آخرین قردة وخنازیر الی یوم القیامه یاد ساتئ ګورئ رسول الله مبارک فرمایي څوک چې دا کارونه کوي زنا ته حلال وي ریخمو ته حلال وي شرابو ته حلال وي ټنګ ټکور معازف ته حلال وي یمسخ آخرین دا خلق دا وروسته خلق الله تعالی به څه کي شکلونه به ولوران کي شکلونه مشاهدې به ولورانې کي قردتن و خنازیره شادوګان او خنزیران به جوړ کړي له قیامت قیامت پورې یا خو ردینه حقیقي شکلونه به وران کی دیم نمبر دا د شادوګانو د خنزیرانو نخې به په دوی کې راشي شادوګانو د خنزیرانو صفات به په دې کې را پیدا شي په دې بنیاد باندې دا کوم حدیث چې ما تاسو ته ووایو په دې کې دغه خلکو په باره کې سخت وعید راغلی دی چې هغوی دې ته حلال وي د دې سره سره یو خبره کیږي هغه خبره دا ده چې د دې په باره کې څومره احادیث راغلي دي نو دا ضعیف دي نو ما راته صحیح حدیث ووایو لہذا که مسلمان دی یو سړی او ځان ته مسلمان وایي نو هغه د دې خبرې جواب وکړي چې یاره د بخاري صحیح حدیث دی په دې کې دا خبر راغله بنیادی طور باندې یو حدیث دی هغه حدیث دا دی چې الغناء ينبت النفاق في القلب الغناء ينبت النفاق في القلب دا ټنګ ټکور ګانه بجانه دا په زړه کې منافقت را پیدا کوي کم سړی چې میوزیک اوري دا به منافق تاسو یقین وکئ او زما د خبرې چې څوک اورئ او که زما د خبرې تاسو داسې په ضد باندې په تعصب باندې وانه غستلې او یو 2 منټه خیر دا کلیپ په دویم ځل باندې واورئ او بیا ماله جواب راکړي چې مولانا عنایت الله صاحب تا دا خبره څنګه کوله هغه دا کم کسان چې د میوزیک د ګانې بجانې د بیم د باجې د رباب ستار شوق کوي دا سارے منزله ځئ که نه ځئ تاسو 15 وخته مونځ په جمع کوئ که نه کوئ تاسو تلاوت کوئ که نه کوئ کم سړی چې ګانې بجانې وي تلاوت به نه کوي کم سړی چې ګانې بجانې وي دا به مونځ نه کوي کم سړی چې ګانې بجانې وي د اخلاق به برابر نه وي کم سړی چې ګانې بجانې وي دا به شرابي وي او که شرابي نه دا به کم از کم دا به نشهي وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې خبرې کړلې په هغه کې دروغ نه نو دا حدیث چې الغنا او ينبت النفاق فی القلب دا غنا دا ټنګ ټکور په ځل کې منافقت را پیدا کوي کله چې سړی غانی بجانی اوري دا سړی منافق دی دا د دین دفاع نشي کولای دا په دین عمل نشي کولای د دې په باره کې علما لیکلي حدیث سندن ضعیف دی او فاروق صاحب هم دا خبره کړې دا حدیث ضعیف دی بالکل دا خبره موږ منو یو دا د اصول حدیث ټرمینالوجیز دی یو ته موقوف حدیث و یو ته مرفوع حدیث و علماء کرام او طالبان په دې پوهیږي
دا حدیث موقوف هم راغلی دی او مرفوع هم راغلی دی. کم اعتراض چې راغلی چې د حدیث سندن ضعیف دی دا مرفوع حدیث ضعیف دی. ما ځان څه لیکلی ابو داود حدیث دی. ابو داود کې امام ابو داود وی دا حدیث ماته مسلم بن ابراهیم ویلی دی، هغه وی ماته سلام بن مسکین ویلی دی، او وی عن شیخ شهد ابا وائل فی ولیمة، عن شیخ د یو شیخ نه د یو عالم نه د حدیث نقل کړی دی چې هغه د ابو وائل خواته تللی او د هغه سره ملاقات شوی او چې کله ورغی او د واده پروګرام نو خلکو ټنګ ټکور کو نو د ویل چې ما د عبدالله بن مسعود نه اورېدلی دی، هغوی چې ما د رسول الله نه اورېدلی دی چې نبي علیه السلام به ویل چې ان الغناء ينبت النفاق في القلب. دې حدیث چې کوم علماو کمزوری ویلی دی په دې وجه باندې چې په دې کې لفظ شیخ راغلی دی او دا مجهول دی. د دې حدیث د دې سند د مجهولیت په بنیاد باندې حدیث سندن ضعیف دی. لیکن امام البانی رحمه الله فرمایي او دا حافظ ابن حجر اسقلانی په تهذیب کې دا خبره لیکله چې دا حدیث موقوفا په ابن مسعود باندې هم راغلی دی، یعنی دا حدیث عبدالله بن مسعود په خپله باندې ویلی دی. نبی علیه صلات وسلام ته چې کوم سند رسېدلی دی دا ضعیف دی، خو دا خبره چې عبدالله بن مسعود کړې ده نو دا بالکل صحیح سند باندې ثابت ده. او بیا علما کرام ویلی دي، امام البانی دا خبره کوي چې دا حدیث اگر چې موقوف دی د عبدالله بن مسعود رای ده، ځکه چې عبدالله بن مسعود 3 ځل قسم کړی دی د لقمان په آیت کې چې د له الحدیث نه مراد ګانې بجانې دي. نو عبدالله بن مسعود دا خبره چې کومه کړل ده نو دې ته غیر معقول خبره وایي، خلاف عقل. کله چې صحابي او حدیث نقل کی او خبر وکړو دا په عقل کې نه راځي، دا په منظر د حدیث مرفوع کې د رسول حدیث قاعده ده. لہذا د صحیح احادیثونو معلومیږي چې ټنګ ټکور منافقت چتای، ټنګ ټکور دسه منافقت په دزله کې راوچتای کما ينبت الماء البقل، لکه وبو چې کله سړی شینکو ته ورواچي یو سبزیان په دې باندې راوخیږي. لہذا غانې بجانې اوردل حرام دي. دا د انسان په ځل کې منافقت را پیدا کوي. کم خلک چې تاسو ته وایي چې په دې کې صحیح حدیث نشته، ورته وایي د کتاب الاشربه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغیر اسمه، دا بخاری شریف کتاب دی، دا غي باب دی. په دې کې ماته صحیح حدیث وایو او بل مې تم صحیح حدیث وایو او ما درته تابعین او باقاعده قسمونه ذکر کړل چې هغه د نگانی بجانې مراد دي. د دې سره سره زه یو مسکنسپشن دی دا غي په باره کې خبرو کوم. زمانه تقریبا ډیرو ملګرو زمانه دا مطالبه وکړه چې تاسو په دې باندې لا راشي، په دې باندې خبرو کې بد قسمتي دار بجلیم تللی ده د موبایل پرانا کې تاسو مخې ته مخ دا خبره ماته ډیره زیاته سنسټیو ښکارېدله. هغه دا چې بعض علماء کرام لکه انجینیر علی مرزا په شان خلکو یا د ډاکټر فاروق مرحوم هغه دا خبرې کولې وا، هغه وفات دی، هغه بس من خبرې نه کو. دا زمونږه اخلاقی تربیت نه لري چې موږ د مړو پسې خبرې وکړو. یا جاوید احمد غامدي یا دغه چې کم فالوورز دي کم ملګری دي هغه دا خبره کوي چې ګانې بجانې خو جایز دي. هغه یو څو احادیث کوټ کوي او هغه کلیم کوي. یو حدیث پاغه کې دا دی بخاری کتاب العیدین او ناشنا خلک دی وای زم د بخاری نه حدیث پیش کوم تا نو زمونږ ملګری ویریږي چې دا خو د بخاري نه حدیث پیش کړی دی. نو بخاري حدیث واوره چې سترګې دله توري کې په دې باندې کتاب العیدین باب سنت العیدین لاهل الاسلام. ما درته باب ود ریفرنس ته خیمه باب سنت العیدین لاهل الاسلام. په دې کتاب کې په کتاب العیدین کې په باب سنت العیدین لاهل الاسلام کې امام بخاری رحمه الله د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث ذکر کړی دی. سوی عن عائشه دخل ابو بکر وعندي جاریتان من جوار الانصار تغنیان. د اختر ورځ ده او ابو بکر زما پلار زمون کراغه مور بی حضرت عائشه فرمایي زما سره دو جنکې وي، عندي جاریتان جنکې وي، نابالغ جنکې وي، تو من جوار الانصار د انصارو جنکې وي، تغنیان سندرې ویلي. کمې سندرې ویلي؟ هغه سندرې نه. نن سبا خلک میوزیک حلال دی او دا موسیقي روح کې غذا ده. نو هغه د بالیووډ او د لالیووډ او د هالیووډ دا غانې بجانې، یعنی زه خو هغه الفاظ په دې خوله نشم ویلی چې هغه د جنکو خولې یادوي، د جنکو سترګې یادوي، د جنکو ګوتې یادوي او هغه چې کومې خبرې کوي زه په خوله نشم ویلی. دې ته موسیقي وایي، دم فن دی، دم مهارت دی. دا موسیقي هم د روح غذا ده، دا د بیمار روح غذا ده، دا د بیمار زړه غذا ده. د روغ زړه غذا قرآن دی، ذکر دی، وحی ده، تلاوت دی، اذکار دی، وظایف دی. کم چې بیمار زړه دی دا سندرې مندرې داګانې بجانې د هغوی غذا ده، هغوی ته تسلي په دې کې یقینا میلاویږي. نو دا سوی بما تقاولت الانصار یوم بعاث. دې جنکو کمې سندرې ویلې، شونډې نه یادولې، سترګې نه یادولې او دارنګې دغه پیشکې میچکې نه یادولې او د زنانو اندامونه نه یادول، د زنانو لباس نه یادو، د زنانو اعضای نه یادول. سیر بما تقاولت الانصار یوم بعاث چې انصارو د بعاث د جنگ مړانې به خلکو د بیانولې چې زمونږ مشرانو د بعاث په جنگ کې داسې خلک مړه کړل. یعنی څنګه چې نن سبا دا کم دل پاکستان او جان جان پاکستان چې خلک یادوي نو خلک دی وایي که نه. یو سړی ملي نغمه وایي، ماشومه جنۍ ده په پنځم کې ده، څلورم کې ده، په دریم کې ده او سکول کې فنکشن دی
او دارنګ یو تقریب دی او پاغي کې ماشومان جنکی دی وراله لواغل لوبي وي او هغه د پاکستان د یوه ازادۍ لوبي وي په دې کې څه ګناه خو نشته وسم دی وای کنه د بوعاس جنگ دی د 63 جنگ دی د 67 جنگ دی د 65 جنگ دی د 48 غزا ده او د پاکستان مړانې څوک بیانې د ډاکټر قدیر صفاتونه کوي د اټم بم صفاتونه کوي نه د چا حرام ویلي دي یاد ساتي ګورئ نوجوانانو تاسو کوم طرف ته روان یې غامیدی تاسو کوم طرف ته بوزي انجینیر مرزا تاسو کوم طرف ته بوزي هغه درته وی غانې بجانې ویلي میوزیک وای دا کم چې نن سبا انډیا والا وای انګریزان هغه چې دا کم په حشو اورياني خو دا نه ده بما تقاولت الانصار يوم بعاث خو بیا مور بی بی سوی مور د مور وی قالت وليست بمغنيتين دا ګوره سندرغاړي نه وي ها دا الفاظ ګوره ته کې دا نه وليست بمغنيتين دا سندرغاړي نه وي دا ګلوکاران نه وي دا جنکی وړي نو هغه نو فقال ابو بکر صدیق تقار شو ما شومان دي خو بیا هم قار شو اما زامیر الشیطان فی بیت رسول الله د رسول الله په کور کې د شیطان باجه وهي تاسو د شیطان आवाजونه کوي تاسو وذالک یوم عید او دا د اختر رضوا فقال رسول الله یا ابا بکر ان لكل قوم عيدا وهذا عيننا ابو بکر پرېدا و د هر قوم اختر د زمنګ اختر دی وای د دې حدیث معلومه ده شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دی ابو بکر چې قار شو هغه ته خاموش کین نبی علیہ الصلوۃ والسلام میوزیک واوریدو او جنکی سندره وای نبی علیہ السلام خاموش ناس دی او د تقریری حدیث وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته یو کار سو کوي او نبی علیہ السلام خاموش نو دا تقریر دی او دا غانی بجانی جایز شولې حاشا وکلا لعنت الله الكاذبین نبی علیہ الصلوۃ والسلام غای نه دی اوریدلی دا غانی نه وی دا میوزیک نو دا د جنگ بعاث ترانه وی ترانه دا ترانه دا نظمونه منګم په جماعتونو کې وایو ناتونه منګ په جماعتونو کې وایو پسکرونو کې منګ ملي نغمه وایو ملي نغمه ودا دا ملي نغمه وا او په دې کې غانی بجانی نه وي او مور بیبي فرمای لیس دا بمغنیتین دا سندرغاړي نه وي دا جنکی وی جاریتان منګ وایو کچرته جنکی دي وړي ماشومان دي په مدرسه کې راجم شولې او دارنګ په کور کې راجم شولې د اختر پروز باندې راجم شولې او جنکی ځان لزه کې ناس دي څوک داغې نه فلم نه جوړي څوک داغې نه ویډیوز نه جوړي په فیسبوک باندې نه اپلوډ کوي په یوټیوب نه اپلوډ کوي په ټیک ټاک سه نه اپلوډ کوي او جنکی ځان ناس دي او د 65 د جنگ ملان وي چې زمنګ فوجانو دا کارنامې کړې دي او زمنګ مجاهدینو دا کارنامې کړې دي او د دیر غازیانو پښتنو دا کارنامې کړې دي بالکل موږ دا اپریشیټ کوو چې دا کار وکړي تاسو د غانی بجانی نه وي په نبی علیہ السلام دروغ متړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار من النار څوک چې په ما باندې قصدن دروغ وي جهنم کې ځان لزی دی وګوري ځان لزی تیار کو لہذا پر رسول الله دروغ موای دا حدیث چې کم تاسو پیش کوی نو دا حدیث نه دی بل یو خبره کوي یو بل حدیث د بخاری نه پیش کوي وای کله چې د مور بیبي واده د حضرت عائشه رضی الله عنها واده نو د حضرت عائشه چې کله واده نو وای مونږ چې کله لاړلو او زما واده کله موږ د نبی علیہ السلام کړه نه وتلو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه د انصار خو را جمع شوی او هغه ملوبي سندري ویلې وی ګوره د رسول الله په واده کې سندري ویلې شوی دي نو لګ واورم ملګری هغه دادا چې کمی سندري ویلې هغه سندري دادی ویلې چې اتیناکم فحیانا وحیاکم من تاسو کرالو من تاسو ته سلام کو تاسو من ته سلام وکي په دې کې کمی سندري دي په کمی لوبي دي د کې کوم ګناه ده په دې کې کم سترګې شونډې یادې شوې دي په دې کې کم سترګې یادې شوې دي کم غوږونه پکې یاد شوي دي یو دریم حدیث پیش کوي دام په حدیثو کې راغلی دي چې رسول الله مبارک د مور د خزې د حضرت عائشه په کور کې یتیمه جنۍ وه او نبی حضرت عائشه کفاله کوله او د هغې بیا واده نو د انصارو کې چا تپوس کړی د هغې څه نکاح کړې وه نبی علیه صلات وسلام د بارات په ورځ باندې چېرته تللی کله چې ماښام راغی ورته ویل اهدیتم الفتاته جنۍ م لېږلې ده یعنې ډولۍ تلې ده ویل او ویل تاسو سندرغاړي م لېږلې وې ورسره لولا جویریات یندفنا ورکوټ جنکۍ مو څه لېږلې وې چې لوبې ویلې وې ځکه انصار چې دي انصار فیهم الغزل دي د غزلو ډېر مینه کوي غزلو سره مینه ده او انصار چې دی هغه د ګانې بجانې خوښوي نو تاسو به داسې کار کړی وی چې ورکوټ جنکۍ به سره تاسو لېږلې وې جویریاتونه یې لېږلې نو وی ګوره دې نه معلومه ده شو نبی علیہ السلام په خپله باندې موټیویشن کړی دی ترغیب یې ورکړی دی نبی علیہ السلام خلکو ته ویلي دي چې تاسو به څوک لږې سندرې ویلي وی نو مطلب ګانې بجانې جایز دي عقل نه خلاصو نبی علیہ السلام داسې نه وایي چې لولا المغنیات ویلي دي نه لولا الجویریات ورکوټ جنکۍ جویریه جاریتون جنۍ ته وایي اسم مکبر دی جویریتون بچنګۍ ته وایي بچنګۍ یو وړې وړې جنکۍ به م لېږلې وې وړې وړې جنکۍ چې شور یې کړی وی شور او هلته به یې لوبې ویلې وې نو څه به یې ویلې وې داسې به ویلي وې اتیناکم فحیانا وحیاکم دا به ویلي وې اتیناکم فحیانا وحیاکم یا دا اتیناکم فحینا نحییکم داسې م راغلی دي موږ ستاسو کرالو تاسو موږ ته سلام وکړي موږ به تاسو سلام وکړو
نو یو خدا سندرې نه دي، دا میوزیک نه دی. دوی نمبر دا جویریات بچنګۍ به هم لیږلی وي، ښځې نه دي ویلي. لهذا موږ وایو په اسلام کې د ښځو ګانې بجانې نشته، مخلوط مجلس نشته، رقص نشته، رباب منګۍ نشته، ستارونه نشته دی. او که څوک وشته نو بیا د قرآن سنت په رڼا کې موږ ته خبره وکړي، خلک مه ګمراه کوئ تاسو. لهذا د اختر روز ده، پروګرام دی، فنکشن دی، او پکې ماشومان نابالغ جنکۍ چې هغه پرده نه کوي، هغوی لوبې وایي. دا څومره چې د حدیثو ذخیره ده، زه تاسو له چیلنج در کومه، او چې څوک هم زما دا ویډیو اوري د احادیثو صحیحو په ذخیره کې دا یو ډېره غټه دعوه کومه، ځکه نن زما دا ویډیو ماته اندازه ټول خلک ګوري، ځکه دا یو برننګ ایشو ده. په ټولو د احادیثو په ذخیره کې تاسو پیدا کړئ چې یو غټې ښځې چې د سندره ویلي او دا په صحیح حدیث کې راغلي، یا یو بالغ جنۍ سندرې ویلي او دا په صحیح حدیث کې راغلي. دا چې څومره دي جویریات ماشومان جنکۍ دي. زموږ بعض ډېر پوه خلک تعلیم یافته هلکان سټوډنټان هغه هم وایي چې دا خو جایز شی دی. ما ته نن سرور 15 کالونه شوي دي، د پرون نه را په دې خو 12-14 ما ته وایسز شوي دي چې په دې ته خبره وکړه، ځکه دا شی خو بل طرف ته لاړو. زه د الله دپاره تاسو ته وایم چې الله ته وګورئ، د دې رباب د دې ستار نه قلار شئ. پښتون کلچر، پښتون ثقافت دا نه دی. پښتون ثقافت ښایسته ټوپۍ ده، ښایسته پټکی دی، ښایسته سڼې دي، ښایسته ګیره ده، ښایسته غټې غټې جامې دي، د مور او د خور عزت دی، د مشر ادب دی، په کشر شفقت دی. دا د پښتون کلچر دی. او که بیا هم سړی وایي چې نه دا خو غلط کار شوی دی، خیر دی، دا خو ثقافتي پروګرام دی. ما ته یو کس ویل، د ملکه یونیورسټۍ نه یو کس ما ته وویل، ټلیفون یې کړی، میسج یې کړی چې دا خو ثقافت په آرټ باندې، په فن باندې خو څه قسم پابندي نشي لګولی کېدی. خیر دی که څوک رباب هاسټل ته راوړي. زه د موسی خان ورور په باره کې قطعا دا خبره نه کوم، خو زه دا وایم چې بالفرض که دا پښتون کلچر شي او ثقافت شي چېرته، او دا ثقافت خو مطلب په هر ځای کې بیا جایز دی. نو جومات ته هم سړی رباب منګی راوړي، بیا به جومات ته هم ستار راوړي، په مړي کې هم سړی رباب وي. بالکل که سړی و چې رباب زموږ کلچر دی، په حجره کې یو های یونیورسټي او تعلیمي ادارې دا نه دي. د دې په اړ کې ورونو څوک هم چې دا موسی خان ورور سره همدردي ساتي، تاسو د هغه شخصیت متنازع مه کوئ، د هغه شخصیت مه متنازع کوئ، بلکې تاسو د هغه دپاره دعاګانې وکئ. او دا رباب او ستار د پښتون کلچر نه دی، او د دې په اړ کې بنیادي طور باندې په حاشیه عریاني هغه پروموټ کېږي، معاشره بل طرف ته ځي. د یو څو ګزارشات مې ستاسو مخکې کېښودل. الله رب العالمین دې وکړي زموږ نوی نسل الحاد بېدینۍ طرف ته کوم روان دی، الله یې د هغوی لار ونیسي، د هغې مخې دې ونیسي، او زموږ نوی نسل الله تعالی په ښه لار باندې روان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.